کنه په سپیچ کې ینګ جنریشن موبایل دی او دا دی هغه دی نو په دې جنازګاو کې خو ټول مشران ناست دي، هغه مشرانو داسې بحث دی یو بل سره شروع کړي چې یو بل لیدلي دا یوازې دا به په دې کلي په جنازګاه کې نه، دا په هره جنازګاه کې دا حالات نن سبا شروع دي. په ریکارډینګ کې ما لیدلي دي چې دا هغه مفتي ګلولي هغه آواز هم پکې سړی نه اوري چې دا هغه آواز چې دی نو هغه تاسو ته پته ده خدای پاک ولې ډېر ښه آواز ورکړی دی که نه. موږ خو نور کله به وایو که نه ینګ جنریشن داسې هغوی داسې کوي، زموږ دا مشران څه کوي دا خو د هغه ینګ جنریشن ریکارډ یې مات کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. نننی پروګرام زما د جنازګاو کې چې کم شور خنداګانې او کم مذاقونه چې کېږي په هغې حواله باندې دی. انتهایي د افسوس سره وایم چې نن یو د معتبر د یو ډېر بزرګ شخصیت چې دی نو هغه جنازه وه او هغې له چې کوم خلک راغلي وو، مولانا صاحب چې زمونږ کوم مولانا عزیز احمد استاد الله دې ښاد او آباد ساتي، هغه هم پکې غوسه وکړل او خلکو ته یې په دې الفاظو باندې وویل چې تاسو خبرې کوئ نو بهر لاړ شئ، چې د جنازه صفونه ودرېږي نو بیا راځئ. لکه مولانا صاحب دې حد ته جوړ شو، ولې چې دومره شور و، دومره انتهایي شور و چې لکه دومره په ښادۍ کې هم په هغه جنج کې هغې کې هم دومره شور نه او دا کمې خنداګانې دا کم دا یوازې زموږ په دې کلي په جنازګاه کې نه، دا په هره جنازګاه کې دا حالات نن سبا شروع دي. ما په دې باندې بارها پروګرامونه هم کړي، خو ډېره د افسوس خبره ده، ډېر زه په خپله باندې په دې باندې شرم محسوس کو، خفه م شومه چې لکه مونږ په دې باندې پروګرامونه هم کړي دي او بارها مو ویلي دي او مولانا صاحبان چې کوم دي هغوی هم په دې باندې بار بار په دې باندې وینا کړې چې جنازګاه ته تاسو انټر شئ نو لږ تاسو خاموشي اختیاروئ. خو نه به یې داسې کار دی چې که ده ته مې غږ ونه کړو به وایي چې په کلي کې راته غږ ونه کړو. مختلف لکه یو سړی به ولاړ وي بل به ورپسې لاړ شي، نو مهرباني وکړئ په دغه ځای کې که ستاسو نه څوک دا ګیله کوي چې یاره ما ته پلانکي غږ ونه کړو او هغه په دې باندې خفه کېږي نو خدای دې زړه وچي، څوک هم دنه ګیله نه کوي او چې کوي ابس به یې کوي. نو مهرباني وکړئ په دې جنازګاو کې لږ تاسو دغه لس اته منټه چې دي دا خاموشي اختیار کړئ. ډېر غټ نامور خلک، ښه خلک، پوهه خلک ټول چې دی نو په ګوټرګو باندې اخته وو، ټولو د یو بل سره خولې ورکړې وي او ګپې شپې شروع وي. ښه نامور خلک پکې لګیا چې ځان ته ښه هوښیار، ښه قابلان، ښه نامور خلک وي، هغه هم په دې کې د یو بل سره خولې ورکړې وي او ښه خنداګانې او ګپې شپې شروع وي. تر کومې پورې به موږ داسې کوو؟ ما یو پیره مخکې هم پروګرام کړی او ما دا خبره کړې ده، زه یې بارها وم چې د میا خان د جنازې زه مثال ورکوم چې هلته کې تاسو لاړ شئ خاموشي، که د وي آی پي هر څومره راځي هغه له نه څوک پاسي، نه ورته څوک په خیرالي وي او نه ورته څوک دغه کوي. بس هغه راغی او یو سایډ ته کېناست، یو سایډ ته ودرېد. مولانا صاحب چې تقریر کوي هغه اوري، که مولانا صاحب تقریر نه هم کوي نو هم خلک خاموش ناست دي، بلکل خاموش. نو موږ هم دا پکار دي چې یاره جنازګاه ته انټر شو، مولانا صاحب څه وي اول خو هغه واورو، که بالفرض مولانا صاحب تقریر نه کوي، مسلې نه بیانوي یا مولانا صاحب پکې په هغه وخت کې نه وي نو بیا موږ له خاموشي کول اختیارول پکار دي. موږ کوم طرف ته روان یو؟ دې کې خو ټول هغه خلک دی چې هغوی د دې هر څه نه واقف دي. موږ خو نور کله به وایو که نه ینګ جنریشن داسې هغوی داسې کوي، زموږ دا مشران څه کوي دا خو د هغه ینګ جنریشن ریکارډ یې مات کړ. زموږ دا مشران خو د اول لکه زه ټول یادوم، زه اول ځان یادوم، داسې ټول یادوم چې موږ څه کوو. موږ اکثر وایو که نه په سپیچ کې ینګ جنریشن موبایل دی او دا دی هغه دی، نو په دې جنازګاو کې خو ټول مشران ناست دي او هغه مشرانو داسې بحث د یو بل سره شروع کړي چې یو بل یې لیدلی نه، دا به یې بچی نه یې لیدلی، یو بل نشته. دې مشرانو خو حجره هم لیدلې ده، دوی جومات هم لیدلی دی، دوی په دې دنیا کې وخت هم ډېر تېر کړ، د دنیا او غمونو جنازو هم تېرې دي، هغې باوجود هم چې دی نو دوی د یو بل سره په خبرو باندې نه ستړي کېږي. دا یوازې زما د کلي د جنازګۍ خبره نه کوم، دا یوازې د خپل کلي د جنازګاه خبرې نه کوم، دا نن سبا په تحصیلي کارټلنګ کې چې کوم ځای کې هم جنازه وي هلته کې به ټولګی کېږي، د هرې پارټۍ، د هر سیاسي، د هر ګوند، د هر طبقې خلک به خپل ټولګی کېږي او پلانکي څنګه په خیره دی، جوړ تکړه او بچي دي څنګه دي او فصل دی څنګه دی او کاروبار دی څنګه دی او روزګار دی څنګه دی او مختلف ټخ خاندا بڑا قسم دی چې لکه سړی به حیران شي چې دا غم له راغلي که ښادۍ له راغلي. زما دا خبرې غلطې وي نو او څوک پرې خفه نو بس تاسو د خدای خفه ساتي، او که نه صحیح وي نو شیر یې کوي. که زما دا خبرې نه شیر کوي نو د خپل طرفه یو پوسټ ورکړئ داسې چې په جنازګاو کې مهرباني وکړئ دا خبرې لږې بندې کړئ، دا لس اته منټه چې دي دا په خاموشۍ تېر کړئ. دغه مولانا صاحب چې مرۍ ځان له وچه کړه او چغې وایي دې لږ په استقامت واورئ.
ما داسې جنازګاه لیدلې دي چې حالانکه زمونږ څه دی یو خبره کوم زمونږ مفتي ګلولي صاحب الله دې ښه ساتي د هغه ډېر لوډ اواز دی بلکې د هغه اواز هم پکې اکثر چې دی نو موږ په داسې جنازګاو کې چې د هغه اواز هم موږ صحیح نه اورو حالانکه د هغه خدای پاک یو ډېر ښه تیز اواز ورکړی دی نو داسې جنازګاه په ریکارډینګ کې ما لیدلې دي چې د هغه مفتي ګلولي هغه اواز هم پکې سړی نه اوري چې د هغه اواز چې دی نو هغه تاسو ته پته ده خدای پاک یو ډېر ښه اواز ورکړی دی که نه ولې چې دا شور په جنازګاو کې او دا د کاټلنګ په هر جنازګاه کې چې اکثریت جنازګاو له چې لاړ شي نو د چې کومې پورې نیولي دي صفونه ودروي د هغې پورې به مونږ د یو بل سره خپلې کیسې کتارې شروع کړي دي دا یو وړوکی غوندې زما پروګرام چې د جنازګاو په حواله باندې دی د دې سره زه ظهور خان اجازت غواړم د لوی الله په امان